یو ضروری مسله دا ده خلک اکثر بیانوي دا حاجیان صاحبان دا حج لتلی دي زمونږ استاسو پاکستان حج اصل کې په درې قسمه باندې دی یو ته حج قران ویل کېږي یو ته حج تمتع ویل کېږي یو ته حج افراد ویل کېږي چې څوک حج افراد کا التپاغه باندې په حج کې قرباني نشتا او په حج تمتع چې هغه حج کوون کې ته متمتع وایي او حج قران چې هغه حج کوون کې ته قارن وایي قارن په قارن باندې او په متمتع باندې چې کوم د پاکستان خلک ټول حج تمتع کا د زمونږ استادو حج دا حج تمتع دی چې کوم علما دي نو هغه حج قران کا ځکه حج قران لږ سخت دی په یو احرام کې حج او عمره دواړه کړل او احرام پست عمره نه لری کول نه پاګه کې ځان ساتل بیا پکې حج هم کړل دا لږ سختي حج تمتع هغه په نسبت سره حج قران ته لږ آسان غوندي دی نو دی وجنا اکثر علما چې کوم د ما کتلی دغه حج قران کا پویګم پاو لږه سختیم ربکې نو دی وجنا لازم ګوستاسو د عوام الناس کوم حج د پاکستان نزي یا نور ملکونه دا حج تمتع دی په دوی باندې قرباني شته کنه زه قرباني نه مقصد زما د اختر قرباني مراد ده اختر دا لوی اختر په ورځ باندې چې کومه قرباني ده دا پښتا او کدا په نشتا دا یاد لرئ کوم یو انسان چې حج تمتع کا حج تمتع په هغه باندې التا د حج قرباني شتا چې هغه ته دم شکرې د حج هغه د حج قرباني ده چې خدای پاک جل جلاله تعالی توفیق درک د عمره او د حج هغه ته دم شکر وای هغه خو په هغه باندې شتا خدا د دلته د زمونږ استادو د لوی اختر د قربانۍ په دې مسله باندې ځان پوي کړی په یو صورت کې پښتم دی او په یو صورت کې پنمشتا دواړه صورتونه ارتوای ما کوم یو حاجی چې په مکه مکرمه کې د اتم ذل حجې نه مخکې کچا حج کړی اتم ذل حجې ته ویل کېږي یوم الترویه په دغه اتم ذل حجه باندې حجیان صاحبان چرته زی مینا لذي اتم ذل حجه دا د حج د احکام تقریبا هغه ابتدایي ورځ د داسي وایي یوم الترویه 8 9 10 11 12 دا 15 ورځې د حج دي نو کوم یو انسان حاجی په بیت الله شریف کې په مکه مکرمه کې د اتم ذل حجې نه مخکې 15 ورځې راتلې څومره ورځې 15 ورځې یا د هغې نه زیاتې 14 شل په مکه مکرمه کې لګاتار د اتم ذل حجې نه وړاندې د په مکه مکرمه کې وو او څو ورځې لګاتار راتلې 15 ورځې راتلې نو په دغه سي حاجی باندې د حج قرباني مستدم شکر او دا حاجی بیا مقیم دی په دغه سي حاجی باندې بیا په وطن کې یا التا د لوی اختر د ورځې قرباني واجب ده دا یاد درې سره او چې کوم یو حاجی په مکه مکرمه کې د یوم الترویه د اتم ذل حجې نه مخکې په مکه مکرمه کې یادوما التی 15 ورځې ناراضي کم راضي یا 14 یا 13 یا 12 ځکه مدینه منوره کې بیا راضي مکه مکرمه لا بس دا مسله په کې زده کړئ کچرته یوم الترویه اتم ذل حجې نه مخکې په مکه مکرمه کې 15 ورځې نه کم شپې راتلې داسې حاجی مسافر دی په داسې حاجی باندې د لوی اختر د قربانۍ ګډ یا قرباني به نشتا د می شکر پښتا الته په حج کې چې د می شکر به الته ادا کړي او د لوی اختر د ورځې قربانۍ ګډ یا قرباني په داسې حاجی باندې بیا نشتا چې په مکه مکرمه کې اتم ذل حجې نه وړاندې چې د 15 ورځې نه کم شپې راځي 14 12 13 په داسې حاجی باندې بیا د لوی اختر د قربانۍ د ورځې چې کوم سروای ده یا قرباني ده هغه په واجب او لازمه هغه په نه ده